معراج بیا د مسجد حرام نا مسجد اقصا پورې او هغه نه بیا پورته عروج عزیزانو خبره دیزه پر رسیدلی و چې سدرۃ المنتہا ته څوف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسید نو دا وخت کې جبريل ورسره جبريل علیہ السلام فرمایل چې صاحب زه دې ځنه مخ کې نشم دا غ سرحد دی چې دې ځنه پورته د مقرب ملائکو امدتلو اجازت نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا هو خبره نه ده چې تر دې ځای را سره رالی او دې ځای نه مخکې نه ځي زچیزو محدثین وایي چې جبريل علیہ السلام ورته فرمایل چې نه صاحب دې ځای نه مخکې ما ته د تلو اجازت نشته عطا الله شاه بخاری رحمه الله تعالی وتبارک هغه وی چې کاش چې دغه ځای کې د جبريل په ځای زوی والله چې پیغمبر راته وی چې راځه چې زور سره تلې چې پیغمبر سره روان وې نو چرې به خدای واپس کړي نه وي خیر دا یو ذوقي یو عاشقانه خبره علماء وایي چې سدرۃ المنتہا نا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکش نو دا وخت کې یو لار ورته وښودی شوه چې په دې لار راځه او سدرۃ المنتہا د اوم اسمان د پاسه یو ځای دی او دا د پاس دنیا او د لاندې دنیا سرحد دی لاندې دنیا دې ځای نه پورته نشي تللی او د پاس دنیا دې ځای نه لاندې نشي راتلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ځای کې دا مباحثه جبريل سره کیږي یو بزرگ دے اغا دا واقع دا حدیث نظم کے ویلے اغا وی جبرائیل نو چھوڑ کے واگ براق دی موڑ کے جبرائیل نو چھوڑ کے واگ براق دی موڑ کے جلوہ دیکھا نور دا اگے قدم یوں لاریا تیری خاطر پیاریا ای گلزار کھلاریا بیا ورت آواز کی عرش بریتے آزرا میرے محمد پیاریا تیری خاطر پیاریا ای گلزار کھلاریا دا ذہلت پغور ووری چلا مکان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسی دا اللہ شان اقدس علماء وائی چې دا وخت کې
د الله او د رسول په منځ کې یو غز فاصله و د قرب، یو غز. او دا وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جسم عنصری سره د الله په دیدار باندې مشرف، دیدار ورته مکمل اوس. ورسره دا ویلې شو چې دا حال په دنیا کې چاته نه وي. ولی کتا سو خیالو کی عام طور د عشق رازونه چې دي دا پټ وي. د عشق راز چې کوم عاشق فاش کو عاشق په سلی خیجی بیا عرض داو چې په دیدار مشرف شو خو اجازت د حل ویلو نشو. قرآن کریم کے راضی دنا فتدلّا، علماء وائی چې د دې تراجم باز دادی چې دغل تنا قرب د جبرائیل علیہ السلام مراد دے د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام سره. بعض علماء وائی چې نا قاب قوسین او ادنا چې راځي قرآن کې نو قوسین چې ده اغا کتاسو لیدلی دلی وی لیندا لنده دا سے لرګي او غل لګرا کوکړي په دې منس کې چې کم تاری. الله فرمایي چې زما او زما د محبوب په منس کې دمرا فاصله والا کد لنده په منس کې چې څومره تار وي نو هغه تار یا غزوی یا سوا غزوی. نو بعض علماء وایي چې قاب قوسین دلتا اغا قرب مراد دے چې د معراج پشپا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله سره شو. اوس کتا سو خیالو کوي دا الله او داغه د محبوب په منځ کې چې کوم راز او نیاز نو دا عشق راز و نیاز چې ده هغه عام خلقو ته خو پته نه چې ملائکو تم پته نه لګي. یو بزرگوی میان عاشق و معشوق رمز است کرام کاتبین را هم خبر نیست. دا عاشق او د معشوق منځ کې او دا سه رمز وی چې د کرام کاتبین ملائکو تم پته نه چې دا څه شي. نو هغه راز و نیاز چې کوم د الله او داغه د محبوب په منځ کې نو پاغي یا الله په دې او یا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نور خبرې چې کوم شي دي هغه دادی چې الله ورته فرمایي چې حبیبا ته چې د دنیا نه راتلې نو د دنیا دستور دا دی چې یو دوست بل دوست تزینو ستوفه او ډالۍ ځان سره وړي. نو ته چې د دنیا نه راتلې تا ماله ستوفه راوړې ده. اوس دې مقام کې د نبوت شان ګورا او د عقل انتها ګورا. توفه او ډالۍ
پیش کوي ورته او د الله د شان مناسب پیش کوي ورته. دین هم لک سبق والی چې هر سړي سره چې خبرې کوي نو داغه د شان مناسب بکې. زما عزیزانو دلته د عقل انتها ګوره. تحفه او ډالۍ یا الله ما راوړې ده. اوس دا نه وایي چې د مدینه یا د مکې ډېرې اعلی کجوري دي یا فلانه دی. نه تحفه او ډالۍ وایي او داغه د شان مناسب وایي. یا الله ما تحفه تعالی چې راوړې ده. التحیات لله والصلوات والطیبات. التحیات تحیه میں راوړې ده لله خدای لرا د سشي الصلوات والطیبات د منځونو او استاد پاکه بیانولو. خدای ما توفا دا راوړې ده چې زه به ستا منځونه کوم او ستا پاکي به بیانوم. څومره اوچته توفه ده. د الله د شان مناسب توفه او ډالۍ ده. جواب شو السلام علیک ایها النبی. اے محبوب پتا دی زما د طرف نه سلام وی. سردار کونین ورته فرمایي چې یا الله په ما خو د سلام وی خو زه یوازې نه یم زما ډېر امت او ډېر مرګري دي. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اے اللہ پا ما خود سلام وی خستا بندگانو کی چکم نیکان دی پا غوی دن سلام وی. تاسو خیال را انجانو مخی نور با شوروش چه نور با شوروشو منځونه بئی 50 منځونه بئی روزه بئی حج بئی زکات بئی دا بئی قانون بیان. علماء وايي چې دا باس ډېر وګت شوی او شپه یوه نو په یوه شپه کې آسمانونو تتلل. په یوه شپه کې الله سره راز و نیاز کول. په یوه شپه کې د بیت المقدس منځونه کول. دا خو په یوه شپه کې ډېر ګران. بیا دا چې پیغمبر د کوره ووتو کنجي خوځېده چې راغی کنجي لا ولاړه نه وه او مغسې خوځېده. دا اشاره ده دې خبرې ته چې دومره په تندۍ تللی او راغلی دی چې کنجي لا تر اوسه ولاړه نه ده. د بسترې ګرمایش هم تر اوسه یخ شوی نه دی. نو دا اشاره ده انتهایی سرعت سره تلو راتلو. علماء وایي چې چل بلو چل داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سو وخت کې راز و نیاز شوروش نو الله پاک د ټول کائنات نظام معطل کړو. د کائنات نظام معطل دا معنا چې حرکت د افلاکو دا شپه او ورځ نور سپوږمۍ
دا اسمان په حرکت باندې پیدا کیږي ځکه چې کوم اسمان د ټولي دنیا نه محیط دی هغه اسمان د ټولي دنیا ته دور ورکړي او ټوله دنیا ګرځي هغه نظام معطل چې دا هم احترام د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس په دې یو خدای پویږي یا به د خدای هغه ملائکه پوی دی چې چا دا منظر لیدو چې په کوم شپه معراج کېده چې په اسمانونو کې به څه حالو او ملائکه به په کومه ډیوټي وي او د کائنات نظام به څنګه معطلو په دې یا د خدای ذات پویږي یا په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو خیال راغلی نو ارزاو چې نظام ټول معطلو چې نظام معطل شو کنجی زکه خوځیدا چې کنجی به ادرېږي زکه چې وخت تیر وي الته وخت خو کائنات ولاړو وخت تیرېدل نو کنجی به ادرېدل څنګه وي تاسو خیال راغلی کنجی چې دا څه خوځي نو دا خدا پرورو کیږي اله چې وخت په تیریږي چې وخت نه تیریږي خو چې په کم ځای دغه څه دی کنه تاسو خیال راغلی بستربا یخدنا عمره سي ګرمه و ولی وخت نه تیرېده یخواله خو په تیرېدو د وخت سره پکې راځي وخت چې کم ځای دی الته ولاړ دی نو بستر یخ څنګه شي تاسو خیال راغلی اوس څومره وا نو دومره وا چې څومره د خدای خواخه وا دغه وګورئ چې شپه او ورځ د خدای وي د کائنات نظامم داغه پلاس کی او جناب محمد رسول الله محبوب سره مذاکرات وی نو شپه به څومره وګد کړی نو کدا در باندې پیښه شو ته څومره به وګدې ته معجزانو د ټول کائنات قانون جوړه د تر قیامت پورې او دا مذاکرات څومره په دې باغ پوي دا الله نه سوا دا علم بل چاته ولار دې د ټول خدای نظام معطل دی جبريل امین غوند فرشتہ هم د سدرۃ المنتہا په خوا کې د حکم په انتظار ولاړ زکه چې دغه مقام چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی ور کړو دا بیا په یو لک سلیر زره پیغمبرانو کې بل چالم دی ور کړ بس ختم شو بس ختم شو حضور واپس شو چې واپس شو لاره کې تپوس کیږي موسی علیہ السلام د غالبا څو منځونه فرض شوې صاحب 50 موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې ما ته د بنی اسرائیل حال معلوم دی 50 منځونه ستا امت به نکړي کمه کا بیا التجا وکړه چې یا الله 50 خډیر دي لس کم شو بیا التجا وکړه لس نور کم بیا التجا وکړه چې لس پاتې شو بیا التجا وکړه ورځ 15 شو تو 15 کې ول بیا التجا وکړه حضور فرمایل چې اس نور مال حیا راځي ورکه رااله چې د 500 به د 500 ثواب او د 500 به د 500 نو الله ورته بلا بند واچول چې نه من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چا چې یونی کی وکړه نو یو پلس به ورکوم کای به 15 او ثواب به د 500 ورکوم دا خدشه نه منم
نو بیا دنیا ته چرازی بیگا تشوی دی او سارے ریل سره پنڈو کے پسر دے داغے شپار کور تا چلا رو دروازہ اٹھا کھولا سڑے رہو پخیر جی سے پخیر جوڑ تکڑا مرحبا خرش وہ دستاویز زوان سودا پس دلے گلی و دین وقت دیر تیر شو تو دل نیولے دا بیمار امدار نو جڑلے چے کول تلار شند کور مالک بنے وہی نو یو خویدہ پنڈو کا نشو روڑے داور سر مار روڑو دویم کدی لگی سزا پنیت کی آ سزا مال را کا خوچ دی تسون آ یہودی دے جناب محمد رسول اللہ پخپو کی پریوت